د رسول الله په زمانه کې یو سړی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی یا رسول الله که چېرې ما سره مال زیات وی نو ما به صدقه هم کولی، نیکي به مې هم ډېره کولی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی لږ مال چې په هغې باندې انسان شکر وباسي د هغه مال نه بهتر دی چې انسان غافله کي. هغه کس بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ما لپاره د مال دعا وکړه چې الله راته مال راکړي. 3 پیره نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل او په 3م ځل ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي لږ مال چې په هغې انسان شکر وباسي د هغه مال نه بهتر دی چې انسان غافله کي. خو نبی علیه السلام بیا هغه لپاره دعا وکړه. نو هغه بیا څه وکړو؟ هغه ګډې بېزې یې ډېرې شوې، نو هغه د مدینې نه بهر ته ووتو، ځکه په مدینه کې د هغه ګډې بېزې راتلې نو بهر ته لاړ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه پسې خپل یو عامل ولېږو د زکات وصولولو لپاره چې زکات د خپل مال نه زکات راکړه. هغه انکار وکړو، هغوی دا مال خو زما دی، دې نه زه زکات نه ورکوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبر شو چې دی خو ماله د زکات خپل مال نه زکات را نکړو، نبی علیه السلام په هغه ډېر خفه شو. چا هغه ته وویل ستا نه نبی علیه السلام خفه شوی دی، او دا هغه کس و چې مانځله به بیا نه راتو، د جمعې مانځله به صرف راتو او بیا به ورو لکه لرې شو نو مانځله به نه راتو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله بیا رالی، معذرت یې ورته کا، خو بیا نبی علیه السلام د هغه نه زکات وانه غوښتو. بیا دغه کس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې رالی. ابوبکر صدیق ته وایي دا مال دی د زکات، زما د ګډو بېزو مال، د هغې مال نه ما زکات وباسم او دا زکات مال یې زمانه واله. ابوبکر صدیق ورته وایي چې کم مال ستا نه رسول الله نه دی اخیستی، ستا نه څنګه والم؟ ابوبکر صدیق ته وانغست. بیا د عمر فاروق په زمانه کې رالی، عمر فاروق ته هم زکات وانغستو، تر دې چې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې رالی بیا هم د هغه زکات وانغستو او دقه شانتې هغه مړ شو. نو ګوره چې لږ مال لږ او انسان په هغې باندې شکر وباسي د هغه ډېر مال نه بهتر دی چې انسان د عمل نه د عبادت نه د الله نه غافله کي.